ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې اسرې بې سهاره خلکو سره کومک او مرسته کوي. را روانه روژه ده، ازبرګه میاشت ده، د الله سره تجارت میاشت ده. څوک هم دا خلک سپانسر کوي چې ژوند د کړمو نه بشي او په دغه روژه کې عبادتونه وکړي او تاسو ته دعاګانې وکړي. د علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره داسې په زرګو خاندانونه رجسټر دي چې دې روژه کې دې ځای ته کاته وي. یو سړی په خپل لاس راځي، غوړي اخلي، چیني اخلي، دال اخلي، اوړه اخلي، په خپل لاس یې ورکولی شي. زما مقصد او مرام دغه دی چې دې خلک دلته کې راځي، موږ یې پیژنو چې هغوی په کوجه کې هم حقدار دي، نو په روژه کې خو بیا ډېر حقدار دي د زکات. لکه دا زنانه ده، 7 کاله شو، خاوند یې غیب دی، وتې بچي دي، ژوند څنګه تېروي. هغه زنانه ده خاوند یې معذوره دی، په یو لاس یې نشته، او دغه معذوره زوی د مخامخ ولاړ دی او بل هم معذوره دی او په چوپال کې ژوند کوي. ډېره ګرانه ده. ته څه وایې په دې موقع؟ اوس زمونږ هم ګرانه ده، بس میندو خویندو هم خلک تنګ کړي وایي ګراني ده، موږ خپل بچیګان نشو ساتلی. تاسو له بس څه درکو، بس دلته راځو، سلام خان شیرپو راله خوا دی خوراکي سودا یې باندې زمونږ ټیم تېرېږي. ژوند سخت دی. ښه، ته به څه وایې په دې موقع باندې ژوند څنګه تېرېږي؟ خپله غریبي بیان کړه. بس وروره دغه حالات زمونږ هم دی، لکه نن سبا څوک د چا نشته چې چاله یې څه ورکوي. بس تاله راغلي د خدای سره له تاله راغلی چې ستا څه وس کېږي، بس هغه راسره امداد وکړه. ستا خاوند معذوره دی؟ معذوره دی. څومره وخت نه دلته راځي؟ دلته خو زما دا 3 روژه ده، 4 چې راځم، او د علم خان شیرپو ما د بچه مطمئنه یم بیا ډېره لږه نو ښه ډېره پرې مطمئنه یم. او دا 2 ماشومان مې دي چې څه وس یې هغه ول ورکړي. او دواړه معذوره دي؟ دواړه معذوره دي. او خاوند هم په یو لاس هغه هم کنډم دی، اوس جیل کې دی. نو ګټه وټه یې څه ده؟ نو بس ګټه وټه مې هېڅ هم نشته، د خدای سره مې ده. بس اوس دلته تاله رالم، د خدای سره له تاله رالم چې ستا څه وس یې ما سره وکړه. اوس څه نو؟ نه هېڅ هم نه، بیخي خالي میدان ناست وم. بچي ته څه به وایې؟ د ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ زما ژوند خو ښه تېرېږي، خو پلار مې نشته، پلار مې جیل کې دی. او بس دغه مې زموږ خواست دی چې زموږ سره دې امداد وکړي. هېڅ هم الله اسرم شته، بل څوک هم نشته. ګرانو کتونکو، دوی دلته کې هفته پس راځي، نو خو تاسو دوی دپاره څه رولېږل نو هم دوی ته به پرې میلاویږي چې د روژې نه مخکې وله ډېره سودا ورکړم. اوس ورته ما یو بوجوړه ورکړل، نو خو ستاسو دغه نو دا دواړه خاندانونه ډېر ضرورتمند دي. او هغې زنانه ګوره 2 بچي معذوره په چوپال کې ژوند کوي، داسې ده که نه؟ په چوپال کې اوسېږي او خاوند هم بیا په جیل کې وي. دغه شانتې دي زنانه سړی غیب دی او داسې تنکي د خوراک له خولې ماشومان دي، نو ضرور ورسره کومک او مرسته وکړئ. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده، بره د الله کیمره لګېدلې ده. او الحمدلله د الله پاک لاک شکر دی چې دا زنانه راشي او د دې ځای نه څه نه څه یوسي، لکه دا بوجۍ وړه چې کومه ده دې وخت کې یو ته بلې ته میلو شي. نو زه څه خو یوړل، نو زه دولت خان حاجي صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم. الله پاک دې ډېر قدرمند او عزتمند کړي. یا جلوزو والا خور د هغوی هغه مرستې چې مسلسل روانې دي، تشې د دې ځای نه نه ځي. د دې ښځې 8 بچي دي، د هغې 2 بچي دي معذوره دي، د خاوند یو لاس نشته، هغه هم دې وخت کې په جیل کې دی. نو دا به څومره ضرورتمند دي، تاسو خپله سوچ وکړئ. که ګټې وټې څوک نه وي او خو د خپلو نه تمه کې، نو نن سبا یو سړی خپله خېټه وساتي او که نه د بل دغه کې څنګه چې دې زنانه وي او هغوی هم راباندې وي تنګ شو. نو موږ له چې راځي څه وسي هغه کېږي. نور ضرورتونه هم دي، سکول دی، صحت دی، کور کرایه ده، نو دا ټول ضرورتونه وي. او د خوراک موږ څه نه څه دا په وړو کې د مالګې برابر مدد یې وکړو، نو ضرور مدد وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله.